عزتمندو قدرمندو جرأتمندو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د شمې پتنګانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. عزتمندو پرونۍ ورځ د سپریم کورټ آف پاکستان کومه فیصله د یو مسیحي عورت آسیې بیبي په حق کې کړې ده چې نن 9 کاله مخکې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان مبارک کې ګستاخي کړې وه. دا یوه غیر شرعي فیصله ده او زه د پاکستان عوامو ته مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې عدالت داسې کله هم غیر شرعي فیصلې کولې نو چېرته هم چې د ګستاخ رسول میلاوېدو په هغه ځای باندې وژدئ. عزتمندو زه دویمه خبره دا کول غواړم چې په دې وخت دا فیصله کول نه و پکار. دا د حکمت نه خالي فیصله ده. دا د جج بې حکمتي ده. دا د چیف جسټس بې حکمتي ده ځکه چې زموږ ملک نن د معاشي د اقتصادي د سیاسي مسایلو سره مخامخ دی. زموږ وزیر اعظم پاکستان پرایم منسټر هغه کچکول رااخیستی دی په ټوله دنیا کې چاندې راغونډوي او د هغې نه پس درېیمه خبره زه دا کوم چې د دې ښځې نوم دې ACL کې وغورځولی شي ځکه که چرې دا ښځه رها شوله هسې په پروټوکول سره او بهر یورپ او مغرب ته لاړه نو دې ښځې ته به عالمي ایوارډ یو اعزاز او دې ته به سټار ورکړی شي. پرون ډېر د افسوس مقام دی چې د پاکستان عدالت کله دا فیصله واوروله نو د برطانیې په پارلمان کې د دې لپاره باقاعده دار یې ووهلی بجاو شوې باقاعده سفیر یې ووهلی شوې. عزتمندو مسلمانانو دا د امت مسلمه په ایمان باندې حمله ده. دا زموږ په زړونو باندې حمله ده. او بله خبره اخرنۍ زه دا کوم وخت کم دی مشران به خبرې کوي چې وزیر اعظم چې پرون کومه خبره کړله چې د احتجاجي مظاهرو نه ملک ته مسایل جوړېږي. زه خان صاحب ته دا درخواست او ګزارش کوم چې خان صاحب تا خو د ټولو نه زیاتې دردې زیاتې مظاهرې په هغه وخت کې ورکړي دي چې کله نواز شریف حکومت و.